دا دا اللہ تبارک و تعالی مونږ او تاسو باندې فضل او احسان دی چې دا دولت رب العالمین زمونږ او تاسو نصیب کو. ماشومانو دی حال باندې دا الله شکر ادا کوي. د قرآن حفاظو بار خلق لګیا دی بازارونو کې کلو کې، سوک لګیا دی یو خخت د بل خخت سره میلاوي دیوال تی نرغي، سوک لګیا دی یو لرګي د بل لرګي سره میلاوي ور دروازه تی نرغي، باز لګیا دی یو وسپنه د بل وسپنې سره لګي چوکاټ تی نرغي. او د قرآن وینکو تاسو لګیا یو کلمه د بل کلمې سره یوځای کوي او د قرآن کریم آیات تی نه جوړوي. په دې د الله شکر وباسئ. تاسو الله دې تکینولی، تاسو د یو کلمه د بل سره یوځای کوي، یو آیات د بل آیات سره یوځای کوي او د الله د کلام خدمت کوي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیہ فضائل اعمال کتاب چی لیکلے دی او مدرسے والا مجبور کوي طلباو ته تقریر وک. نو حضرت چې کله کېناستو وای کتل ټول طلباو، نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیہ ورته یو خبره وکړه، وی اے طلباو خپل قدر پیژنئ، خپل مقام پیژنئ، خپل حیثیت پیژنئ. وی په مخ د ځمکه طلبا د قرآن او احادیثو د علم دا هغه خلق دی چې کله دی په مخ د ځمکه ګرځي ملائک ورته خپلې وزرې غوړي د خپو د لاندې. طلباو نن سبا چې څوک د چا استقبال کوي او ډیر درون میلمه نو خلق ورته دا درې او قالین خور کی، اغا پیزار وباسي دی ورته وی د پیزار سره راځه، دا مونږ ته غوړولی، دا ستا اعزاز دی، دا ستا مهمان نوازی دا راځه، ته زمونږ مهمانی، دا مونږ ته غوړولی دی. نو خلق د خلقو استقبال په قالین سره کوي او د قرآن د طلبو استقبال رب العالمین د ملائکو په وزرو سره کوي. تاسو ته د ملائکو وزرې غوړي، لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم. ملائک خپلې وزرې غوړي د پاره د رضا د طالب علم، د پاره د خوشالولو د طالب علم. دا صحیح حدیث ته د امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکوڑی کی منگتوی وی یو طالب وی اغد اخپدی سی را پری خودا وی چی دل تا وزر کم دے. نبی علیہ السلام وی ملائک دی تا وزری غوڑے، وی اغد اخپدی سی را پری خودا چی دل تا خو وزر نشتا، وی دا اغی طالب علم پخپکی بیا چنجش ویو پاگی خپکی خواہ. احادیث د امام الانبیاء د ټولی دنیا رښتینی دی، صادق دی او مصدوق دی. هغه چې خبرو کې هغې کې به د دروغو شیبم نه انشاءالله. دا مکمل رښتینی د امام الانبیاء هغه صادق او رښتینی سوچه خبرې دي چې امام الانبیاء مونږ ته ویلي دي. نو دا د طالب علم استقبال دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. طلباو تاسو کیو سکول والا او یونیورسٹو والا کې سفرق خلق اغیتم سٹوڈنٹ او طالب علم وای او تاتم طالب علم وای، تاسو اغی کې سفرق اغم تعلیم کوي تم تعلیم کوي، اغم یو مقصد لري او تم په یو مقصد رواني، دا اغم مخې تم پلار یو مقصد لري، ستا مخې تم پلار یو مقصد لري. تو اغوی کې فرق څه دی؟ تاسو یونیورسټو والا کې څه فرق دی؟ که په ظاهره ګوري سهولیات اغي ته ډیر دي، قدر د اغي ډیر دی، تاسو اغي کې بنیادی فرق یو دی. هغه دا دی چې د سکول د یونیورسټۍ د کالج سټوډنټ په داسې وایي چې زه دې ځای ته راغلی یم، زه د دې تعلیم د پاره راغلی یم، زه دلته راغلی یم
او د مدرسې طالب بدسی نه وی چې زه راغلی یم، نا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا. د قرآن طالب بوای تاسو بوای چې مونږ الله د قرآن د پاره اړولیو، مونږ الله اړولیو. طلباو تاسو الله منتخب کړی، تاسو الله چاڼ کړی، تاسو الله خوښ کړی. هغه الله خوښ کړی نه دی ښا پاغي کې بدسی می چې رب یو نه مني او غټ ډاکټر وي، رب یو نه مني او په ټوله دنیا کې بلوي حکمرانی. هغه الله خوښ کړی نه دی، هغه راغلی دی او تاسو الله خوښ کړی، تاسو الله اړولی، تاسو الله چڼ کړی. شکر نو باسي وای ربا تا دا جبه د قرآن د پاره منتخب کړله، تا دا سینه د قرآن د پاره منتخب کړله. ربا زه خو یو عجز فقیر یما، ملنګ یما، ربا تا زما سینه او زما جبه د قرآن د پاره منتخب کړله. زما په جبه به ربا ته د قرآن حفاظت کوي، په دې زما شکر دی ربا. نو تاسو الله اړولی، تاسو الله چاڼ کړی. بچو ډیر په شوق به قرآن وایي، ډیر په مینه او محبت به وایي چې الله د دین لري نه کی چرته ښا ومتی نشړی ګورې ښا وای مونږ الله اړولیو، مونږ الله منتخب کړیو، مونږ الله چاڼ کړیو. نن طالب سبب په دې مسند ناسی، سبب استازی بچو تب قرآن خی. حدیث مبارک کے راضی چې عالم بچو ته قرآن خی، بچو ته قرآن خی. د دې عالم او د استاز د پارا په دریاب کې میان او په سړو کې میګیان د مغفرت دعاګانې غواړي. ها د قرآن د استاز د پارا دریاب کې میان د مغفرت دعاګانې غواړي، سړو کې میګیان د مغفرت دعاګانې غواړي. دا دسی یو لوی مسند او منصب دی، سبب دا سنبالوي او په دې مسند او په دې منصب بناسي. یا هغه ورځ ده چې شیخ الهند رحمت الله علیه حسین احمد مدنی ته پګړی تړي، حسین احمد مدنی د علم نه پاریږي. او یا هغه ورځ ده چې حسین احمد مدنی را روان دی، خلک وی شیخ العرب والعجم را روان دی. ها د پدی کې بیا یو وخیږي شیخ العرب والعجم ته جوړ شي. هغه ورځ ده چې شیخ الهند حسین احمد مدنی ته پګړی تړي، یا هغه ورځ ده چې حسین احمد مدنی جج ته مخامخ ودرېدو چې کله فتوا ورکړله وی خلافت عثمانی چې کم خلاف کم پوج تشکیل شوه دی په دې کې برتی کول حرام، ځکه هغه د خلافت عثمانی د خاتمه د پاره تشکیل شوی. پاکستان او انډیا او بنگلاديش یو. حسین احمد مدنی فتوا ورکړله وی په دې پوج کې برتی کېدل حرام. ججو غوښتو تاسو ته بچو دا منصبونه پراته دي ښا، دا محاذونه درته پراته دي ښا، پتوی برازي خلق به په دین حملی کوي، ته به د قلم نه کار الی چې کله د قلم ضرورت راځي، د جبې نه به کار الی چې کله د جبې ضرورت راځي. حسین احمد مدنی ججو غوښتو ورته وی حسین احمد فتوا تا ورکړې ده، دا فتوا تا ورکړې. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته وی ورکړې میم دا وسیم ورکوم او بیا به ورکوم، دا زما دا نظریه. هغه جج ورته وی حسین احمد د سزا نه خبري، د فتوی د سزا نه خبري. حسین احمد مدنی ورته وی د مرګ نه ببل سزای، د مرګ نه ببل غټه سزای. په مال چې کله شیخ الهند دستربندی کولا بچو دا هغه دستربندی وګڼي ښا، دا د هارونو دستربندی نه دي چې میلونه ورچو هارونه ورچو تصویرانو باسو بل ورځ به قرآن ير کړي په شاړو بسري. نا د خپل اکابر نقش قدم یاد کړي ښا، پګړی چې طالب ته تړي درود شریف پیوای، هارونه ورته مو ورچو پګړی تړاو د یو ول سره درود شریف وایه ښا. حسین احمد مدنی ورته وی مال چې شیخ الهند پګړی تړلا او د پګړی ولونه تاول، نو ماته وی حسین احمد دا پګړی نه د یوازې ښا، دا پګړی نه ده وی په ژوند باندې پګړی
او چې مرګ راته نه دا به د کفني ښه حسین احمده ښه خدمت به کوي دا پګړین ده او دا کفن هم دی ښه با چې د کوره وځي نو تصور به کوي چې دا پګړی مې کفن هم ده اوس مې پګړی ده او که روغ را نه لمه نو دا به مې کفن شي بستلی ویم ربله ښه وی ماله چې شیخ الهند دستربندي کوله ما ته دا ویلي جج ته وی ما کفن راوړی دی دې ته د پګړی پني دې ته دا یوازې پګړی نه ده چې تا ته پګړی ښکاري دا پګړی هم ده او دا کفن هم دی ښه زمونږ اکابرو داسې د دین خدمت کړی دا داسې پګړی نه ده چې دا ما ستا د سر نه تو کړه ته کور ورشه او کیده وه نن به فارغ شي او سبا به په سر پګړی نه نن به عالم او سبا به سرتور سرګرځي علماو دا پګړی نه دی یوازې ښه دا د شیخ الهند پګړی وګڼئ دا د حسین احمدی مدني پګړی وګڼئ دا به د سر نه کوزوئ دا به په سر باندې تړلی ښه یوه پیره چې د علم پګړی په سر رالاله بیا به دا پګړی د سر نه کوزوئ ښه دا عامه پګړی نه ده دا عامه کپړه نه ده ښه طلباو د دې پګړی لحاظ به کوئ دا د ډیرو لویو لویو خلقو په سر وه دغه حسین احمدی مدني دی په ریل کې روان دی د دین خدمت یې څنګه کړی دی ګوره ور جج ته خبرې څومره کلکې کلکې کوي او بل طرف ته د عاجزۍ انتها ده داسې نه و ښه زمونږ اکابرو به چې سړي به ولیدل د سړي ژوند به بدل شو چې به و سړی کېناست ژوند به بدل شو چې به ورسره کېناست حسین احمد مدني رحمت الله علیه سفر کو په ټرین کې روان دی په ریل ګاډي کې خواته ورسره هندو کېناست په یو سیټ ورسره هندو ناست او په لاره سفر کې چې مزلې وکړو نو هغه هندو چې دی د هغه اودسماتي تړو شو زه اودسماتي ته ورځم وی ټیک ده هغه هندو پاسې اودسماتي ته ورغې په ریل ګاډي کې سمدستی واپس راغی زر حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ورته ولی ته زر رالی وی حضرت واشروم ګندو دا اودسماتي مناسب نو بس زر واپس راغی وی واشروم ګنده دی وی او حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه پاسې دو کاغذونه رواغستلو او دند لاړ د ریل ګاډي واشرومي صفا ټټه یو لیټرینګ صفا چراغه ناغي هندو ته وی زه وسره وتلم وی واشروم صفا دی زه وسراله ته ورشه هغه هندو چې لاړ نو واشروم صفا پروت هندو پوه شو چې دا واشروم د صفا ما نفس دی لاړ او ما ته واشروم صفا هندو په لاره نظاره ګوري چې دا څوک دی دا به څوک دا ما سره ناست چې ریل ګاډی سټیشن ته ورسېدو نو دنیا خلق استقبال لراوتلی دی ملکونه ډک خلق تپوس کې وي دا خلق څه ته ولاړ دی کته دی سټیشن باندې وی دا په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم حسین احمدی مدني را روان دی دا خلق هغه ته ولاړ دی موبایل نشته ښه پوسټ نشته تصویر نشته اشتهار نشته سټیشن ډک دی وی په دې گاډي کې شیخ العرب والعجم حسین احمدی مدني را روان خلق حیران شو چې دې ټرین کې ناسته او یو بل نه تپوس کې هغه حسین احمدی مدني څوک دی د هندو تپوس کوي هغه حسین احمدی مدني څوک دی کسراغه او لاس په هغه هسته کې خود چې کوم د هندو سره په یو سیټ ناس وی هغه حسین احمدی مدني پکې دا دی هندو حسین احمدی مدني ته ګوري او د لیټرینګ هغه صفایي ته ګوري هغه هندو پاسې دو ورته وی حضرت تا لیټرینګ نه دی صفا کړي تا واشروم نه دی صفا کړي تا زما سینه د کفر نه صفا کړي د حضرت لاس را دی خوا کا چې زستا په لاس باندې ایمان راوړم له بد ټرین نه کوزيګم ښا بچو زمونږ اکابر په دې نقش قدم چلی دی ښا دا هغه پګړی دا چې کومه پګړی شیخ الهند حسین احمدی مدني ته پسر کړي وخه بچو دا پګړی ډیر لوی حیثیت لري ښا دا لوی سند لري دا ډیر لوی مقام لري علماء پګړی ملر کوي د سر نخه د دې یو خپل برکت دی دا د اکابرو یو نخه ده دا د اکابرو یو فتح ده دا د اکابرو یو عزت دا د اکابرو یو شان او شوکت
په سفر او په حضر کې به پګړۍ تړلې وه، په عدالت کې به پګړۍ تړلې وه، چې جج ته به مخامخ شوم به پګړۍ تړلې وه. وی دا پګړۍ او دا کفنم دی. طلباو الله لوی لوی علما که قرآن ډیر په مینه وایي، په شوق سمه جذبه پیدا کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې حج لاړو او اخیری حج وکړو، طلباو نو حرم شریف کې نیت وتړو، په 2 رکعاتو کې ټول قرآن وورو، ټول قرآن کریم. دا زمونږ د مذهب امام و، امام محمد رحمت الله علیه 2 ورځو کې قرآن یاد کړو. طلباو یو هفته کې د قرآن حافظ. زمونږ اکابرو به قرآن سره ډیره مینه کوله. بچو قرآن لولئ، قرآن قرآن. امړه مولي صاحب ته اسې وایي په 2 رکعاتو کې به سړی څنګه قرآن وایي؟ تږی کېږي به نه، وږی کېږي به نه، وایي ستړی کېږي به نه. زم کاش چې تا د قرآن مزه اخیستې وې، تا مزه نه ده اخیستې. ته خبر نه یې که نه. دا تپوس ته د حافظ نه وکوئ، ته تږی کېږي نه، ته وږی کېږي نه وایي. دا تپوس ته د حافظ نه وکړه. دا تږی کېږي وږی کېږي هغه کس چې هغه حافظ نه او هغه وروسته ولاړي، دا چې مخې ته ودرېږي او قرآن شروع کړي. تا مزه نه ده لیدلې. وایي نه مولي صاحب 2 رکعاتو کې نه منم چې قرآن یې اورولی دی. 13 جمعه نه او بله جمعه ما له یو حافظ قرآن راغلی او ما سره یې جمعه وکړله، نمبر یې راکو. ما ته وی بل کال ته د ستربندۍ له راغلی وي، تا دا ووي او ما له دې سند لاس کې راکو. ما د هغې ورځ نه دا نیت وکړو چې زه به یوه پیره داسې قرآن اورم. وی دا مې د روح کال نه تمنا وه، او چې کومه شپه باندې واورو نو په سبا ته یې ما ته ټلیفون هم وکړو. وی مولانا صاحب زه په لاره روان وم، ټلیفون یې وکړو. وی بېګا شپه مې په 1 رکعت کې ټول قرآن واورو. مې 2 رکعت کې دې څه ووي؟ وی 3 سورته مې 2 رکعت ته پرېښي وو، په 1 رکعت کې مې ټول قرآن ووي او په 2 رکعت کې مې 3 سورته ووي. الحمدلله دا معجزه ده بچو، دا معجزه ده. دیر سپاری دسی یاد په سینه کې محفوظ کېدل. خلک 10 پاڼې کتاب نشي یادولی. سکولونو والا نه تپوس وکنه، یو کتاب ورته دسی یاد دی او 10 پارې قرآن په سینه کې الله محفوظ کی. بچو ډیر بختور یې. ستاسو سینو ته سلام، ستاسو جبو ته سلام چې هغه کتاب چې رب په 30 کاله کې را لېږلی هغه نن ستاسو سینو کې محفوظ شو. ډېر پال به کوئ، ډېر خیال به ساتئ. ویښته به نه انګریزي کوئ، موبایل به نه ګورئ، فیسبوک به نه ګورئ، ټیک ټاک به نه ګورئ، تصویران به نه ګورئ. بچو پګړۍ به په سر حافظ قرآن چې ښکلې پګړۍ په سر کړي او سپینه او یا توره پګړۍ والي او د قرآن تلاوت کی، د مخ کې نور ښکاري. سینې الله منورې کړلې. چرته به د قرآن پال به ډېر کوئ د قرآن. دا سینه الله په نور منوره کړله. امام محمد رحمت الله علیه یو هفته کې قرآن یاد کړی چې کله وفات شو نو یو سړي خوب کې ولیده، وی محمده الله در سره څه معامله وکړله؟ امام محمد رحمت الله علیه ورته وی ډېر یریدم، مهماله به د الله ذات عذاب راک. وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړم، وی چې محمد مه یریږه، ما ستا سینې له نور ورکړی. قرآن نور دی. بچو سینو تم نور راغی، نور. وی ما ته وی چې محمده چې کومه سینه د نور نه ډکه کمه، قرآن نور دی او د جهنم ور نار دی. محمده زه نور او نار یو ځای نه جمع کومه. محمده بچو نن الله نور درکو، انشاءالله الله بم د نار نه بچ کی. انشاءالله چې سینې ته نور لاړ، دا سینه به الله د نار نه بچ کی. بچو خو که په خپله م ونه غورځوله نار ته، رب به د نار نه بچ کی. نور او نار به الله یو ځای جمع نه کی. 10 پارې قرآن حافظ قرآن او د جهنم نو نار د الله یو ځای نه جمع کی. بچو سینې منورې شولې، جبې منورې شولې، سترګې منورې شولې، غوږونه منور شول. بچو د قرآن میاشت راغله، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. چې د رمضان میاشت پشوه جبریل امین براغی،
نبی علیہ السلام ته به قرآن واورو، نبی علیہ السلام به ورته بیا واورو، دواړو به یو بل ته قرآن اورو. قرآن او رمضان حفاظو د قرآن د دور میاشتا جبریل امین او امام الانبیاء به یو بل ته قرآن اورو. حافظانو راجم شي یو بل ته قرآنونه اوروي، تراو کې وایي، نوافلو کې وایي. دا د قرآن میاشته، دا په قرآن باندې لنډه کوي، په دې کې قرآن وایي، یو بل ته قرآن اوروي، یو لږه حصه وایي بل لږه حصه وایي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا د قرآن میاشت راغله، د قرآن دې کې ډېر په شوق د قرآن تلاو. تاسو ته پته نشته بچو، ځان په یو فارموله پوه کړئ، ځان په یو مقصد پوه کړئ. دوو ټیمونو کې بنده الله ته ډیر نږدې، دوو ټیمونو کې یو چې کله د بنده روجي دی الله ته ډیر په نږدېکت کې، یو چې کله د قرآن تلاوت بنده شروع کړي نو دی الله ته ډیر نږدې شي. نو چې د سړي روجي په ژبه قرآن یې الله اکبر، دی به څومره رب ته نږدې وي، دی به څومره رب ته نږدې وي. د قرآن حفاظو ټوله ورځ قرآن لولئ، ټوله ورځ قرآن لولئ. د قرآن صداګانې اوچتې کوي بچو، کورونو کې ولولئ، بیټکونو کې ولولئ، کور کې کمرو کې قرآن ختم کوي، بیټک کې قرآن ختم کوي، خپلو کمرو کې یوه کمره کې قرآن موروئ. قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا میاشت هغه ده چې دې کې نازل شوی دی قرآن. بچو رب در باندې لوی احسان وکړو، ربم دا نعمت قبول کا، ربم استقامت نصیب کا. بچو خود قرآن تلاوت په نه پرېږدئ. او کور کې به بچیا د مور به ډېر قدر کوي، بچیا د پلار به ډېر قدر کوي، بچیا د استاذ به ډېر قدر کوي. بچیا کو نن خلق قطب الدین بختیار کاکی زوتی نو د په شا مور ده، نن کو خلق بایزید بوستامی زوتی د په شا کونډه مور ده، نن که خلق امام شافعی زوتی د په شا کونډه مور وخه، د دې په شا میندې وي، میندې. بچو یاد بساتئ یوه خیره داسې ده که نه چې کله هغه خیره وشي نو د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی. او یوه دعا هم داسې ده چې کله هغه وشي نو د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته دی. کله چې مظلوم سړی خیره وکړي، په چا دې ظلم وکړو خیره یې وکړله نو د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی. ښه بچو دا به ظلم به چا سره نه کوئ، په سپېړه به څوک نه وایي، په روجه کې به دا ګاډی مار په لته نه وایي، دا دیاړي مار به نه وایي، دا پروټ والا به نه وایي، دی به په سپېړه نه وایي. ګورئ مه کوه، دا به چېرته مظلوم شي، ته به چېرته ظالم شي او روجه به خیر دی که په سړک کې ولاړ دی، خیر دی که په مخې ګیره نشته، خو چې مظلوم دی او خیره یې وکړله. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. د دې خیرې او د رب په منځ کې بالکل پرده نشته. خو بچو یوه دعا هم شته دی چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده هم نشته که نه، داسې دعا هم شته دی. هغه دعا کومه ده بچو؟ هغه دعا د پلار دعا ده چې کله پلار د بچي دپاره لاس اوچت کړي، د دې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته دی، دې کې هم پرده نشته. شکر وباسه چې پلار کور کې لري، چې یو داسې دعا لري چې د هغې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته، پرده نشته. نو بچو بچیا غټ سړی شه خو د پلاره نه، غټ سړی شه خو د موره نه، غټ سړی شه خو د استازه نه. صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی جهاد لزمه خو تا سره مشوره کو. نبی علیہ السلام ته وی تا نه مشوره علم، جهاد لزم خو تا نه مشوره علم. نبی علیہ السلام ورته فرمای صحابي له مشوره ورکی، وی کور کې دی مور شته، کور کې دی مور شته؟ هغه ورته وی او. نبی علیہ السلام واپس کو ولاړ شه، فإن الجنة تحت رجلها، ورشه کور ته، جنت ستا د مور د خپې د لاندې دی، ورشه کور ته ورشه. فإن الجنة تحت رجلها. بچړو حفاظو
ناظر اخوانو نن چې کور ته لاړ شي ماسخوتن د مور دی خپو ته بکینی او دسی بوله چاپی شروع کی بوی بچیا ته څه کېدل تاسو تم وام چې د چا نن میندې شته دی چې نن کور ته ورشه د مور دی خپو ته دسی کینا او دا خپې چاپی کوه مور به وی بچیا ته څه کوي ته به ورته وایي مورې ما ته یو حدیث را ورسېدو چې فإن الجنة تحت رجلها د دې خپو د لاندې جنت دی ما لږ پرېږده زه دا چاپی کوم زه دلته جنت ګورم مور ما دلته جنت لیدلی دی ما د جنت سبق ویلی دی ته وایي زه ستا خپې چاپی کوم زه هم چاپی کا خو جنت دلته نشته د مولی صاحب خپې چاپی کا خو جنت نشته د مشر خپې چاپی کوم چاپی کا خو جنت نشته بچیا که ته هغه خپو چاپی غواړي چې ته چاپی کوي د هغې د خپو د لاندې جنتي ځوانانو بچو که هغه خپې غواړئ چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی هغه یو د مور خپې دي ګورې بیا به مور نه بیا به ګرځي زما خپې به چاپی کوي او د بل به چاپی کوي زه به تا ته وایم چې چاپی کا ثواب شته خو جنت نشته که ته ما نه تپوس وکړي چې ما ته هغه خپې وښایې چې زه هلته جنت وګورم زه به وایم چې هغه د مور خپې وي او هغه نن نشته هسې مه ګرځه ځان به نه ستړی کوي هغه خپې چې وي هغه د مور خپې وي چې د هغې د لاندې جنت پروت و بچو د مور خپو لځئ د مور خپو لځئ نصیحت هم دی سبق هم دی درخواست هم دی وصیت هم دی چې ماسخوتن د مور خپو له ټیم وباسئ ماسخوتن وله ټیم وباسئ سبا به بیا داسې خپې ونه مومي چې د هغې د لاندې به جنت وي ګورئ ښه د مور د خپو د لاندې جنت دی بچو د مور خپې کلکې ونیسئ ښه او د رمضان المبارک قیمتي میاشت را روانه ده صاحب استطاعت خلقو ته وامه د وس خاوندانو ته وامه چې د چا لږ وس شته دی او طاقت یې لږ شته دی کوشش وکړئ خپل څیز د بل سره نیم کړئ بچو د وس نه ځان کې دا جذبه پیدا کړئ ښه چې زه به د بل خدمت کوم زه به بل ته خیر رسو زما د لاسه زه به یوازې حافظ نه یم زه به خادم هم یم زه به خیرخوام یم زه به د قوم نوکر هم یم زه به د خپلې علاقې ته خیر هم رسوم د اوس نه دا جذبه ساتئ چې د رمضان میاشت شروع شي خپل څیز د غریبانانو سره نیم کړه دا هم خوند کوي چې ته په دسترخوان ناست او اذان شروع کی او تا سره ګیر چاپېره بچي ناست او ته ښه دوه درې قسمه شربت تې کړی کجوره درته یوه پرته یې او ډوکې دله تې ایستلی او ته ما کجوره رالی او خورې دا هم مزه کوي خو د تا دا مزم نه ده لیدلي چې په تا اذان رالی او ته په د یو کور په وره کې ولاړې چې هغې کور کې یتیمانان یې و کونډه موري پکې هغې د سر سوری نه او په تا اذان رالی او ته دنده روژه ماتې ولېږي او هلته درستخان ولګي هغې روژه ماتوي او ته په وره کې ولاړې یوه کجوره خولې ته وولې ته د یتیمانانو په وره کې روژه ماته کې تا دا مزم نه ده لیدلی تا دا خوند هم نه دی اخیستی که نه ښه چې ته په وره کې ولاړې او کور کې دی بچی انتظار کوي او د چا درستخوان دی برابر کړي او هغې هلته لپې اوچتې کړي د رب نه دعاګانې غواړي ښه نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما چا چې په یو روژهدار اوبه وڅکولې یی په ګېډه موړ کو یو روایت کې اوبه ورکړلې لکه تا وله روټۍ لیږلې وه وی خوړله اوړه دې لیږلي وو هغه یې پخ کړې ده او په درستخوان یې کېښوده یی شربت کړی دی اوبه دې لیږلي دي هغه په درستخوان پرتې دي او راویغستلې ویڅکلې نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما سقاه الله من حوضي شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه چا چې په یو روژهدار باندې ماښام اوبه وڅکولې سقاه الله من حوضي په دې کس په الله په قیامت کې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکي اب داسې ګوټي لا يظمأ حتى يدخل الجنه چې تر څو پورې جنت ته نه داخل شوی هغې پورې به دا بنده بیا نه تږی کېږي الله اکبر که دا غواړي چې زه د حوض نه یو ګوټ وڅکمه د قیامت د تندې نه محفوظ شمه نو دا 29 30 ورځې دي وګرځه
خلق لرو جماعتي ووسا خلق لوړه ووسا خلق لروټي ووسا خلق لوبو ووسا دا په تقسیم کا و ترو جماعت وا او زبورکه ولاړې ما ته وبس کا او د دې ګټ اوبو په بدله کې به الله مال د حوض یو ګټ راکړي ښا ځوانانو صاحب استطاعت کسانو دا مقدم یو میاشت سره مقدم بیا به دا اوبه په کسوس کې دا ګیلاس په پیوس کې ثواب دی خو د حوض ګټ نه میلاویږي بیا به روټۍ په چاو خورئ ثواب دی خو د حوض ګټ چې تا ته میلاویږي هغه به په روژه کې ابه یا 29 ورځې یا به 30 ورځې چې دا د حوض ګټ مقرره روانه ده وګرځئ د غریبانانو تپوسو کوئ د کونډو تپوسو کوئ د یتیمانانو تپوسو کوئ تاسو به د اوس نه ځان له اختر له جوړې بیا اخیست اختر لا کله دی جوړې به م اخیست دا منمه ځان له جوړه که زه څه نه وایم ته به ځان له جوړی بچی له به جوړی خپل بچی له ړومبی جوړه که ځان لم جوړه که خو یو سبق یې زده که ته چې د اختر په شپه ستا بچی د ټیلر نه جوړه راوړي تا ته پته نشته دی ستا دې ګاونډ کې یوه کونډه ښځه وي د هغې بچي دي هغوی د اختر کپړې نه وي چې د اختر شپه شي نو مور بچی له راځي بچی مور له راشي پلانکي ماشوم خو خپلې کپړې راوړلې زما کپړې د کم ټیلر سره دي مور ورته کله وی د پلاني ټیلر سره دي کله وی د پلاني سره دي چې دا شپه پخه شي بچی راشي مورې زما کپړې زه به سار څه اغوندمه هغې مور له بل فکر ور نشي هغه مور ورته وي بچیا دا نن چې کپړې راوړلې د دې پلارانو او ته کپړې مه غواړه ځکه چې ستا پلار نشته او دا بچی سملی او دا کونډه ورته ناستی ټوله شپه دې کونډې له خوب نه ورځي دا کونډه جاړي وایي سار به زه دا بچی څنګه رضا کومه دی به زه د اختر مانځه له څنګه لېږم دی به ما نه نوې کپړې غواړي ټوله شپه ستا په ګاونډ کې یوه کونډه لګیا ده د اوښکې د سترګو نه یې اوښکې بهیږي خوب یې بې خوبه دی هغې له خوب نه ورځي او تا جامې اسري کړي او په انګر کې دې ور اچولي وایي اسري ماته نشي سار بیا د اسرۍ پته نه لګي او بچو له دې دوه جوړې کړي د دې کونډې د دې اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا به ستا نه کوي ته یې په ګاونډې ته یې رشته دار یې د دې اوښکو تپوس په الله په قیامت کې مونږ نه کوي ښه دا کونډه ټوله شپه جاړي وایي زه به دا بچی سار څنګه رضا کوم زه به دا بچی څنګه رضا کوم که دا دې له انتظام کړی او دا اختر ساري او دا کونډه بچو ته جامې واغوستی او دا کونډه لاس اوچت کی او دا یتیمانان بچی لاس اوچت کی زه وایم ته دې په نوې جوړه کې مزه ته دې اډو په نوې کې لاړ نشي ته دې په زړه کې لاړ شي خو چې کونډې او بچو لپې اوچتې کړي او د اختر شپی او رب ته اوازونه کوي او ستا دپاره دعاګانې غواړي ښه شهر المواسات دا د همدردۍ میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته دا د کونډې د کور د معلومولو میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته چې میاشتې تیره کړله او اختر راغی او ترستر پکې رانغی ترس رانغی بس روجې پیدا نه ده کړې ښه روجه یوازې ده نه ده چې ته ماښامه پورې وږې وګرځه ښه دا د ترس میاشته دا د نرم سلوک میاشته دا د خلقو د خیرخواهۍ میاشته رب العالمین دې د ټولو دا حاضري قبوله کړي او رب دې مونږ روغ جوړ رمضان ته ورسوي او رب مونږ له د صحیح عبادت توفیق په رمضان کې راکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین